اوریدونکو دې ټیم کې موږ موجود یو د پریس کلب مخې ته چې پاسبان پاکستان ارګنایزیشن احتجاج کړی دی د صحافي برادرۍ سره د تحفظ او د دې باره کې د دوی نه موږ معلومات لرو. صوبایي صدر موږ سره موجود دی. دوی خپل پیل وړاندې موږ ته خپل تعارف وکړي او بیا به د احتجاج باره کې لږ تفصیل راکړي موږ ته. جی سر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قاری ما صاحب ګل خبرې کوم د پاسبان مرکزي صدر خبرې کوم تاسو سره مخاطب یم. موږ نن دلته د احتجاج په دې سلسله کې دی چې آی روز د صحافیانو سره عجیبه حاکم د حقندو په ذریعې باندې ظلم کېږي، ورسره تشدد ورسره کېږي، د دوی د اواز د دباولو کوشش کېږي، د حق وصول د اواز دباولو کوشش کېږي. زموږ او ستاسو د معاشرې په منځ کې دا یو کردار چې دی دا پل کردار ادا کوي د صحافت ادا کوي. ځکه د الکترونیک او پرنټ میډیا والا د علاقه کار دي کوم چې دوی هغه کارکنان دي او راکین دي او فوټوګرافرز دي، جرنالست والا دي یا د میډیا والا کارکنان دي. ځکه دوی باندې تشدد راځي یا بې حجابه باندې دباو راځي. نو اصلي خبره ده بیا به د معاشرې د عوامو د غریبو خلکو به پیغام د بناش ښکاره کېږي، د ظلم خلاف اواز کېږي. لهذا موږ پاسبان په دې سلسله کې نن راوتلي یو چې وایي موږ د دې دپاره تحفظ هم غواړو او دې د میډیا مکمله ازادول هم غواړو چې دې د هر چا د ګو نه بار وي. او بل چې کوم زموږ ورور خلیل جبران شوی دی پرون تاسو ته حال د هغه قاتلان چې شوي دي موږ مطالبه ده چې دوی دا څه لپاره دی زموږ لاین پوسټ مدارین څه لپاره دی وغواړو چې دوی ګرفتار کړي. کم از کم چې اقتصادي کوشش یو واقعي د سړی ګرفتار کړي. په دغه سلسله کې زموږ نن احتجاج دی. زموږ مطالبه ده پرزوره مطالبه ده چې دوی صحافت ته د تحفظ ورکړل شي او د خلیل جبران قاتلان د فوري ګرفتار کړي شي او قرار واقعي سزا جوړ کړي. سر دا تاسو چې کوم دا مطالبه کوي را تاسو د اعلی حکمرانو نه کوي که نه تاسو د فورس دفاعي ادارو نه کوي؟ زموږ دا مطالبه چې دی دا د ټول اول زموږ د آرمي چیف ده، ځکه چې دا ملک زموږ ټول آرمي چیف چې بیا زما د آرمي اسټبلیشمنټ ده، زما د ملک ټول آرمي اسټبلیشمنټ ده. بیا د هغې نه پس زما دا مطالبه د پاکستان چیف جسټس د سپریم کورټ چیف جسټس نه ده. او بیا د هغې نه پس زما د پارلیمنټ نه ده، زما د سینټ نه ده، زما د صوبایي او د مرکزي حکومتونو نه ده. او بیا د هغې نه پس زما د لا انفورسمنټ ادارې څومره چې دي زمونږ په پښتونخوا کې او زمونږ په مرکز کې دا هغه ټول زما دا مطالبه ده. زه یو پاکستاني سټیزن یم، پاکستاني شهري یم. دا زما حق دی د خپلو ادارو نه او د خپلو سربراهانو نه دا مطالبه وکړو چې دوی موږ ته تحفظ راکړي. یو صحافي د حق اواز اوچت کړی دی هغه همیشه د ګولۍ نشانه جوړه شوې ده. نو دې باره کې تاسو د عوام ته څه دغه کول غواړئ چې موږ هم د دې عوام د حق دپاره روتي یو او صحافي برادري چې کومه ده نو هغه هم د عوام د حق اواز او رښتا اواز اوچتوي. نو دې باره کې که تاسو څه ویل غواړئ؟ ګرانو کتونکو دا خبره ډېره زبردسته خبره دوی وکړله چې کله یو صحافي د حق ورڅخه اواز اوچتولو کوشش کوي نو د هغه ما ذکر وکړو چې هغه بیا د دباولو کوشش کوي چې کله بیا هغه اواز نه دباویږي نو بیا د هغه مرۍ بنده کوي. زه عوامو ته دا درخواست کوم چې بیا دا صحافي برادري خو زمونږ نه ده که نه او دا زمونږ د تاسو نه ده، دا زمونږ او ستاسو بچي دي وروڼه دي. چې کله مونږ او ستاسو د خپلو بچو پوښتنه نه کوو په یو صحیح خبره باندې بیا خو مونږ د ظالمانو ګاډي وړي که نو په کار دا ټولو عوامو ته درخواست زما کم از کم په داسې قسم خبرو باندې داسې قسم ایشو باندې بیا د تمامو سیاسي پارټو بالاتر هو کې او د تمامو طبقو نه او د رنګ او د نسل نه بالاتر هو کې کم از کم د خبرې دپاره خو میدان ته راوتل پکار دي که نه. د زنده قوم او د ژوندي قوم دا علامات دي چې دوی کم از کم د خپلو شهداو پوښتنه وکړي او د خپلو حق ویونکو سر باندې دوی ودرېږي او سټینډ ورباندې والي. کله دوی دا سټینډ نه الي ورباندې مطلب دا چې بیا دا زموږ معاشره بیا دا یو مړه معاشره ده، دا ژوندی معاشره. ډېره مننه.